بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ریاض مخلص سره نن به موږ ډسکشن کوو د پاور اف 10 یا پریپیکس. پاور اف 10 او پریپیکس څه ته وایي؟ عام طور باندې موږ چې چېرته موبایل اخلو، زیاتره لږ زموږ موبایل سره دی یا چېرته کمپیوټر لیپټاپ وغیره موږ اخلو، ټولو نه اهم چیز چې موږ پکې دې کې ګورو نو موږ دوکاندار ته وایو چې د دې کیمره څومره ده. کیمره مثال په طور باندې 12 میگا پکسل دی یا بعضې ټایم 48 میگا پکسل دی. د میگا پکسل میگا څه ته وایي دا به اوس موږ پریپیکس نه زده کوو. یا مثال په طور باندې موږ سره ریم وي، د موبایل اکثر موږ په ریم باندې خوښوو. 100 جی بي ریم دی، 2 جی بي ریم دی. د جی بي څه شی دی؟ اصل کې په دې پریپیکس کې به تاسو دغه څیزونه کلیر شي دا جی بي پکې لا څه شي. یا مثال په طور باندې 4 جی بي ریم دی، 6 جی بي ریم دی. یا موږ میموري کارډ اخلو، څومره میموري کارډ دی؟ 500 جی بي میموري کارډ. نو دا جی بي پکې څه شي دا څیزونه موږ معلوم کړو. یا دې نه علاوه موږ یو تصویر واخلو، تصویر یې څومره دی؟ یاره 20 کې بي تصویر دی. 20 کې بي تصویر دی، دا نه اپلوډ کېږي بعض ټایم پروفایل لپاره. نو موږ دې سایز ورکوټ کړو 16 کې بي کو 12 کې بي. دا کې بي څه شي؟ دا کې بي چې دی اصل کې همدغه څیزونه پریپیکس دي، خو د دې مطلب څه دی دې باندې زه تاسو پوهوم. نو دغه شان نور څیزونه هم دي. جی بي، یو جی بي فلم دی، دا جی بي پکې څه شی دي دا څیزونه به تاسو ته نن ښایم. لکه څنګه تاسو ته ما ساینټیفیک نوټیشن کې ویلي چې 10 کی پاور. 10 کی پاور دا مطلب چې 10 سره د 10 چې څومره پاور وي د دې مطلب دا دی چې د 10 یعنی 1 سره هم دومره زیروګان شاته نور هم موجود دي. لکه مثال په تور باندې څنګه اوس پاور اف 10 یا پریپیکس. پریپیکس څه مقصد دی؟ a mechanism through which the power of 10 یعنی scientific notation represented by the English alphabet and giving a proper name. چې کوم د 10 پاور دی، 10 پاور 1 دی، 2 دی، 3 دی، دې ته یو خاص نوم ورکړي او د انګلیش ټکي نه ریپرزینټ کړي. د انګلیش چې کوم الفابیټس دي A B C نه Z پورې چې دې یو ټکي نه ته دا ریپرزینټ کړي، ظاهر کړي، ښکاره کړي، نو دې ته موږ وایو چې پاور اف 10 یا پریپیکس. سر مقصد باندې پوه نه شو نو مقصد باندې پوهېدل لپاره د تاسو د مخامخ ما سره ټیبل دی. نو ټیبل کې زه تاسو ته دغه څیزونه کلیر کوم. صحیح ده؟ نو ټولو نه اول موږ سره دی زه به ښکته نه سټارټ اخلم ځکه چې 10 پاور 1 ښکته نه شروع شوی دی. بیا به 10 پاور 2 ورپسې ورو ورو سیوا کېږي، 10 پاور 3، 10 پاور 6، 10 پاور 9، 12، 15، 18 دغه شان. نو 10 پاور 1 10 پاور 1 ته که تاسو وګورئ دلته ما لیکلي دي ډیکا. ډیکا دا د لیتین ورډز دي. ډیکا معنا دا 10. ډیکا معنا څه ده؟ 10. او دلته 10 پاور 1 لیکلی دی. ګوره خیال کوه 10 پاور 1 د دې مطلب څه دی چې دې 1 سره یو زیرو موجود دی. دا 1 دی یو زیرو سره موجود دی چې دا 10 پاور والی. نو دسته جوړ شو که نه، ځکه دې ته ډیکا وایي. ورپسې دې بل ته خیال کوئ 10 کی پاور 2 دې ته په لیتین ورډز کې هیکټا وایي. څه ورته وایي؟ هیکټا. هیکټا معنا د 100 100. نو 10 پاور 2 10 پاور 2 څه مطلب شو؟ دا 10 د پاور 2 ده. دې مطلب دا چې دې 1 سره 2 زیروګان موجود دي. دا 1 چې 2 زیروګانو سره موجود دي 100 شو که نه شو؟ 100 شو که نه شو؟ نو ځکه دې ته وایي چې هیکټا. صحیح ده؟ دغه شان کیلو 1000 ته وایي. 1000 10 کی پاور 3 دی، د 10 طاقت 3 دی. د دې مطلب دا دی چې کیلو 1000 ته وایي چې 1 سره 3 زیروګان ولیکي 1000 به دې جوړ شي که نه. اوس زما مقصد څه دی؟ زه چې تاسو څه ویل غواړم هغه دا دي چې اوس دا 10 پاور 1 ته موږ په پریپیکس کې څه وایو؟ ډایرکټ موږ ورته ډي اے لیکلی دی ډیکا. بس چې ډي اے راشي دې مطلب دا دی چې دا 10 کی پاور 1 دی، یعنی 10 سره 1 سره یو زیرو موجود دی. ورپسې هیکټا چې دی د 10 پاور 2 10 پاور 2 ته سمپل نوم اچ ورکړی دی. اچ معنا هیکټا، 10 سره یعنی 1 سره 2 زیروګان موجود دي 100 برابر دي. دغه شان کیلو د پاره یعنی 10 کی پاور چې 3 دی. 3 به موږ بار بار چې 10 کی پاور 3 لیکو د دې په ځای کې موږ کې ولیکو. دې مطلب دا دی چې کې خو د کیلو برابر دی. نو 10 پاور 3 لیکلو ضرورت به نشي پیا. که زه دلته ولیکم 2k دا مو سره برابر دی 2 ضرب 10 کی پاور 3. نو بس دا 10 کی پاور 3 نه لیکم دې په ځای ما کې لیکلی دی. نو 2k مطلب دا دی چې 2 ضرب 1000 نو 2000 بشي. دې ته وایي چې پریپیکس. دغه شان 10 کی پاور 6 دې ته میگا وایي. میگا ام بي. څنګه تاسو ما وختي خبره وکړه چې دا یو تصویر د ما سره 2 ام بي دی. 2 ام بي څه مطلب؟ چې 2 خو تصویر هغه ویلیو شوه. ام نه څه مطلب دی؟ ام نه مطلب 10 کی پاور ګوره دلته ام ښکاري تا ده 10 کی پاور 6. نو 2 او 10 کی پاور 6
10 پاور 6 چې زه ولیکم 10 سره چې سي او 1 سره چې شپږ زیروګان ولیکم نو دا 2 دی 1 سره چې شپږ زیروګان ولیکم 10 लाख په ونه راشي که نه 1 1 0 2 3 4 5 6 0 دا د 10 लाख برابر شو نو 10 लाख ضرب 2 20 लाख بایټ یعنی د تصویر چې کم سایز دی دا 20 लाख بایټ دی سر چې دا بایټ څه شی دی بایټ دا یونټ دی لکه څنګه د وزن یونټ مونږ نیوټن اخلو یا د ماس یونټ کیجی اخلو یا د لمبایي یونټ میټر اخلو دغه شان د تصویر یا د ویډیو چې کم یونټ دی هغه مونږ سره بایټ دی صحیح دی بایټ نه کوټیس از بیٹ دی بیٹ نه چې اته بیٹ را جمع شي دی ته بیا بایټ وای او څلور بیٹ چې را جمع شي دی ته نیبل وای دا یونټ دی نو دغه طریقې سره مونږ وایو چې جی بی 2 جی بی یو فلم دی موږ سره نو جی نه څه مطلب دی جی نه مطلب دی ګیګا څه برابر دی ګوره ګیګا 10 کی پاور 9 1 سره نو زیروګان نور چې دا کروڑ برابر شو دغه شان ټیرا خدا سيزونه اکثر نه استعمالېږي ګیګا استعمالېږي جی بی ایم بی کی بی دا درې سيزونه عام طور موبایل کې ډېر استعمالېږي ځکه متاسو دلته وخویلو چې کې نه به مطلب هزاري ام نه به مطلب 10 लाखي او جی نه به مطلب کروڑ وي صحیح دی که تاسو په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکل غواړئ جی نه به 10 کی پاور 9 لیکئ ام نه به 10 پاور 6 لیکئ او کې نه به 10 پاور 3 لیکئ باقي مخکې انسي سره ملټیپلای کوه چې ستې جوړیږي دغه شان ټیرا 10 کی پاور 12 برابر دی 3 ډینوټ کیږي 2 ټیرا مطلب دا چې 2 ضرب 10 کی طاقت 12 دغه شان پیټا دا د لیتین ورډز دی دا پیټا 15 ته وایي 10 پاور 15 پینا کیپیټل پینا ډینوټ کی ها د سيزون ته خیال کوئ کیپیټل ټي کیپیټل پی او 10 پاور 18 ایگزا ان ډینوټ کیږي 10 پاور 18 صحیح ده ایگزا 18 ته وایي خدا هم موږ سره پلس د ساينټیفیک نوټیشن کې موږ سره پلس کوم راتله ماینس کې هم سيزونه راتله نو پلس کې چې راتله هغه د لپاره موږ دا ولیکلو ډي سي هکټا کیلو میگا ګیگا ټیرا پیټا ایگزا خو چې کوم سيزونه موږ سره په مطلب دا چې ورکوټي دي ون نه هم ورکوټي دي هغه موږ سره دلته موږ زه تاسو ته ښایم ټولو نه اول بره سایډ نه شروع واغسته ځکه چې 10 پاور ماینس 1 دی موږ په ماینس کې وایو چې کم سیز ماینس کې څومره زیات اصل کې هغه دومره ورکوټي د خبرې دا مطلب چې کما سره 50 دی دا ورکوټي دی 100 زیات دی ګنه خو که ماینس 50 او ماینس 100 بیا به ماینس 50 غټي ماینس 100 به ورکوټي ځکه چې دومره قرضې په برابر دی دا ماینس ټیک شو نو ماینس کې چې کوم انسان غټي هغه اصل کې هغه ورکوټي نو دلته موږ سره 10 پاور ماینس 1 دی دلته 10 پاور ماینس 2 دی 10 پاور ماینس 3 ماینس 6 ماینس 9 ماینس 12 ماینس 15 ماینس 18 18 پورې زدا سره 10 پاور ماینس 1 د دې څه مطلب دی 10 پاور ماینس 1 دا مطلب دی بده ځان پوي کا چې دا 1 په 10 باندې تقسیم شوی دی چې 10 پاور 1 دی کچره 10 پاور 2 دی ماینس 2 سوري دا خیال وکوي ماینس 2 که 10 پاور ماینس 2 دی د مطلب دا چې دا 1 په 100 باندې ډیوایډ د ډیویژن کې لاندې چې کوم بټا دا څومره چې پاور ماینس کې دومره وسر لاندې زیروګان سیوا کوه اوس که 10 پاور ماینس 3 دی کنه 10 پاور ماینس 3 دی مطلب چې 1 په 3 زیروګانو 1 او 3 زیروګان باندې ډیوایډ شوی دی دغه شان کته پسې راځه نو اوس پریفکس په ګلاس شي دي پریفکس په دې کې دا دي چې کله 10 پاور ماینس 1 وي دې ته موږ وایو چې ډي سي ګوره هغه ډې کوه دا ډي سي ده ډي سي ډي نه ډینوټ کیږي ډي سي پکې راوړو موږ ته پته اټومیټیکلی چې 10 پاور ماینس 1 برابر دی سینټي 100 ته وایي په ماینس مومنت پیږي سینټي چې 10 پاور ماینس 2 دی نو دې مطلب دا دی چې دا 100 باندې ډیوایډ دی سی نه ډینوټ کیږي دا شان ملي نومون به تاسو لیدلی ملي میټر دومره ملي میټر بارانو شو دومره ملي میټر ټیک شو ملي مطلب ډیوایډ بای 1000 تقسیم 1000 10 پاور ماینس 3 ام نه ډینوټ کیږي خو سمال ام نه ګوره میگا غټ ام نه ډینوټ کیدا او ملي ورکوټ ام نه ډینوټ کیږي دا شان د مایکرو دا سمبل دی تاسو ښکاری کلته کلیر نه نو دا ام لکه دا شان کې صحیح ده دا د مایکرو سمبل دی مایکرو 10 پاور ماینس 6 دا شان د نینو ان ډینوټ کیږي نینو سره تیار نو کلیر دی نینو ان ډینوټ کیږي پیکو ماینس 12 دی پیکو پیراډ اکثر کې پسټر باندې تاسو دا نمونه لیکلي پیکو پیراډ پیکو مطلب 10 کی پاور ماینس 12 او دا شان فیمټو 10 کی پاور ماینس 15 او آټو 10 کی پاور ماینس 18 اف او ان ډینوټ کیږي نو دا یو سلسله د پریپیکس
پریفکس لنډ مطلب دا دی چې کوم 10 کی پاور دی د 10 پاور د پاره موږ خپل نمونه مختص کړي دي لکه څنګه 10 کی پاور 1 د پاره موږ डी सी ډینوټ کړی دا ډیکا او 10 کی پاور 2 د پاره موږ هیکټا او 10 کی پاور 3 د پاره کیلو او 10 کی پاور 6 د پاره میگا نو دغه سیزونه چې 10 پاور د پاره ته انګلیش ټکی مخصوص کی او خاص ټکی نو دې ټکی ته بیا مونږ وایو چې پریفکس بیا د هغې ټکي لیکل ضرورت نه وي عام طور باندې ټولو نسان به تاسو دا څیز لیدلي چې کله هم مونږ کیلومیټر معیار کوو کیلومیټر یو ځای نه بل ځای پورې فاصله معلومو نو 1 کیلومیټر کې مطلب څه دی کې مطلب 1000 نو 1 ضربې کې خو 10 کی پاور 3 برابر دی کنه چې 10 کی پاور 3 ما ته پته ده چې 10 کی پاور 3 مطلب دی 1 سره 3 زیروګان نور چې 1 سره 3 زیروګان نور ولګي 1000 شو او چې 1 سره ضرب کې 1000 شو کنه نو 1 کیلومیټر د 1000 میټر برابر وي نو دې ریلیټډ کزا تاسو نه دین علاوه هم نو تاسو باندې تاسو کولای شئ ډیره زیاته مننه تاسو دا ویډیو پسند شوی زما دا چینل لایک کړئ کمنټ وکړئ نور مرګ سره هم شیر کړئ او چې هم د دې پیدا واخلي او کدا چې تاسو په اردو کې پکاري اردو زبان کې هم زه تاسو ته خایم انګلیش کې خو په پښتو کې تاسو په دې باندې پوه شئ نو ډیره ښه خبره ده